بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرمائی صنع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، وکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوکار لرا، فرخص فیه رخصت ورکو پہغی کی، فتنزہ قوم نزان بچ اساتو پریز اکو یو دہغینا قوم یو قوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دې دپاره کړیو چې خلکو ته جواز معلوم شي، او دا کم یو عمل دی روجهدار دپاره د زوجي ښکلول، روجهدار دپاره د زوجي ښکلول. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم وکړو دپاره د جواز، او خلکو ته لږ ځان بچ وساته چې یاره پرهیز یې کوو چې دا روژه یم دا نه کوم، روژه یم دا نکم. فبلغان ارسیدلا ذالک دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پخطبا تقریری وکو فحمد اللہ حمد اللہ بیان کو، ثم قال بے فرمائل ما بال اقوام صدے حال د قومنو یتنزہونا چیزان بچ بچ کئی، یتنزہونا چی پریس پریس کئی، عن شیء د یوشنا اصنعہو چیز کوما آغشی لرا. فواللہ پخدے میری قسمی انی لأعلمهم چیز دیر لوی پویا ما پا نسبت دیو باللہ فاللہ پاک باندی، زما علم و معرفت اللہ پاک باندی دیو نا سیوا دے. واشدهم او دیر سختی ما دیو پا نسبت دیو لہو دا اللہ تعالی دا پارا خشیتاً پیرکی زچے اللہ سنگ پی جنم دا سیدہ خلق نپی جنی، زما چی سم نیرد دا اللہ رب العزت نانو دون ایرت دی نور خلق نشتا کہ زی یو کار کو منو بل پکی دا کم دینا رالے چا غلی آغا کار نزان بچو ساتی خو آغا کار بنی دا گناہ زکی زکو مان. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسمی کنیہ دا ابو عبداللہ، پا احد کی پا غشی باندی لگی دلے او شہید شوے نو. رسول اللہ مبارک بدتا ویلی انا شہید لک یوم القیامہ، دا قیمت برد بدتا دا پارا گواہی کوما دا شہادتو. بید عبدالملک پا زمانہ کی آغی غشی بخار اکو، آغی غشی بخار اکو پا 73 ہجری کی. نو دا شپگت کالو پا عمر کی وفات شو، او 78 اویا احادیث مبارکہ لدن را نقل دی. گورسونا رست زمانہ کی اغی سوکم اللہ صاحبہ بخارو کا اکثر دا زخمون چی دی پزوانی کی سونوائی رست بید دی بخار را دی، دا دی زخم دا ختمولو دا پارا ایزر لرگے ورطوئی، فکر دی بعد خلق ورطا کوری وی دا کوری لرگے دا چی پوبو کی دی نو دا پوبو کی خپل ذائقہ پری دی، پوبو کی بپروت یو گلاس دا اغین سار و ماخام دو دریو دا استعمال کی نو آغا زخم چا کم دا چڑی غشی ٹوپک مردکی ایکسیڈن وغیرہ نہ راغلی، پریشن نہ راغلی وی پریشن چا کڑے دا دے دا پارا دیر زبردست شیز دے ختمی گی. ہاں غاق چا استلی وی قال نو دے فرمائی قدیما چراوڑان دشو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینتا مدینی منوریتا، وهم دی چو یعبرون النخلا تعبیری کو دا قجوری، قجوری کی سکو تعبیر کو تاثور تا قلمی کول وائی، قلمی کولی قلمی پی جانائی ستا وائی یو بوٹے سیسا کی سچل کی یہ تعبیر النخل وائی. فقال ما تصنعون تاسو سکوے تاسو سکوے قالون دی اویلی کننا نصنعو من بدی کار لرکولو جی دا با منگ لمخ کے نکولو،
قال فرمال علیہ السلام لعلکم خایگی تاسو لرا لو لم تفعلوا کشرت تاسو دا کار انکو کان خیرن دا بدیر بہتری فترکوهنو دی پری خستاغی لرا فنقصت نکم شوری قجوری قال فذکروا ذالک دیو دا خبر ذکر کرل لہو پیغمبر علیہ السلام تا فقالو فرمان علیہ السلام انما انا بشر زبشرم چکل امر کم تاسو تپیوشی بانی دا امر دین ستاسونا فخذو به نو پاغي باندې عمل کوي او چې کله امر کوم تاسو ته په یو شی باندې من رأی د خپل رینا فانما انا بشر کاغه تاسو نه معنی نو ګناهګار په نيستي نو دا دنیاوی امور د پاره الله ز نه را لګلې د اخروی امور د پاره را لګلې امام وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي بشك مثال زما صفت عجیب زما ومثل ما او صفت عجیب او مثال دا غیب عسنی الله چې لګلې دې مال الله تعالی به پاغيبان کمثل رجل پشانت دا غسړي دې اتا قوما چراشي قوم تفقال او دا سړی اوه یا قوم ای قوم دما انی رأیت الجیش بشک ما چې دی لیدلی دی څه لښکر لره بعینیا په دواړو سترګو سره ما لښکر په دواړو سترګو ولیدو چې را روان دی او په دې ځای باندې حمله کول غواړي څه غواړي ملا صاحبه حمله کول پې غواړي عربو کې به داسې و چې لکه یو ځای نه به خلک خبر نه و ټیلیګراف یې هغه ټیم کې وي او ناڅاپه په هغې په یو ملک باندې په یو ځای باندې حمله وکړه لښکر به پیاده را روان شوي جهازونه مازونه په هغه زمانه کې نه وو نو داسې چاته څوک به څه کار پسې وتې وو په اس وغیره باندې هغه به دا لښکر ولیده چې دا خو زموږ طرف ته را روان دی نو رابلې او خلکو ته به یې چغې ووالې چې هلکه خطره ده خطره او چې کله به خطره ډېره وه نو د هغې نښه دا وه چې دیو به کمیس ویستو او استه به وخاتو او دا کمیس به یې داسې تاوولو لغړبو او کمیس به یې داسې تاوولو خلکو به چې هلکه سخته خطره ده هلئ ماشومان او ښځې چې کوم دی ډاډې ته کوي ماشومان ښځې به یې ډاډې ته کړو جنګیلیان به چې کوم دی را میدان ته شو نو خلک به بچ شو نو زما مثال د هغه نظیر غوریان دی زه تاسو د جهنم نه یېرومه چې ګوره جهنم څه مخامخ نه شئ قیامت ورځ را روانه ده مرګ را روان دی نو هغه څه وایي زما قومه انی رأیت الجیش بېشکه ما لیدلی دی لښکر لره بعینیا په خپلو دواړو سترګو باندې وانی انا النذیر العریان زیرونکی بربڼې ما النجاء دا منصوب دی بنا بر اغرا را تیزولی شابه کوي تیز شئ النجا بعضی وی نجات په معنا د نجات سره دی نجات حاصل کوي بعضی وی چې مزل تیز کوي تادی وکوي جلتی وکوي او که مصدر د نجا ینجو نجاءن نشي نو بیا په معنا د نجات سره دی اطلبوا النجا تاسو طلب کوي تیز مزل او دویمه توجیه فالنجا د نجا ینجو نجاء نه دی نو مانا نجات حاصل کوي دو ترجمه شو یاد لرا پا اتواغهون تابداری ولو کی طائفتن یو ڈلا دا قوم دا دنا پا ادلجون دا شپی اوزی پا ادلجو ادلاج دا مانا چه دا شپی پا تیاره کی اوزی دا سی سبا تا خبر نپری دا شپی ما شمان ڈڑی تکی فانطلقون دیو لارشی علی محلهم پخپل آرام سکون بانی فکر دے دی 400 ترجمه ولا وکا فانطلقون دیو لارشی علی محلهم علی پسور سار بانی خسور سار کی لارشی جلتی ملتی او گلز داور باندی نئی خانو پنجون نجات مند کی وکذبت او دروغجن اگنی طائفتن یو ڈلا منهم د دیونانو سبا کی مکانو پخپجازه مرد ایسم نشتا دار رضا خلق راضی چغی ہوئی چی د چلی ایسم نشتا سم لی بی غم خوب بکی نو سبا وقتی راشی دیو لرا لخکر حلاک کی دیو لرا
واجتاغهم بیخکندی وکي دیو لرا فذلک نو دغه مثل من مثال دغه چا دی اطاعنی چې تابعداري وکړه زما پتبعانو ورپسې شو ما په هغه څه پسې جئتو به چې ما راوړي دي ومثل من او دا مثال دغه چا دی صفت عجیبه دغه چا دی چې نافرماني وکړي زما وکذب او دروغجن کې ما جئتو به هغه څه چې ما راوړي دي من الحق د حقنا بس زما مثال دغه نذیر عریان دی ګوره نذیر عریان له یوې ډلې تصدیق وکړو نو هغې ته نجات میلاو شو په تصدیق عمل وکړو لاړل ووتل نو بیا سار له خوشحاله و بله ورځ له خوشحاله و واړه واړه بچي ځان له بچ کړل او دې بلې ویل چې دا ماړه هسې خبرې دي هېڅ نشته دی بېغمه څملی نو هغې ورته تباه شو نو چې چا زما ونه منل هغه به دغه رنګې تباه شي دا خبره د اخرت خبره راغلې ده که اخرت د چا نن تیاری وکړو سار له به خوشحالې که چا له تیاری ونه کړو دی به وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه نقول دا الاعتصام بالكتاب والسنه ده کنه دی معنی دا د پیغمبر منل څه دي الاعتصام بالكتاب والسنه دا د پیغمبر منل وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلي صفت عجیب زما پر مثال دا غسلی دی استوقد نارا چې بلکی ور لرا فلما اضاءت ما حولها قرآن شریف کی خراغلی فلما اضاءت او دلته سره علی ما حولها دلته ضمیر چا ته راجع کړی دی نار ته اول ته ضمیر چا ته راجع دی چې چا اور بل کړی دی هغه ته راجع دی فلما اضاءت کله چې رڼا کی ما حولها چاپیر ددنه نو شروع شي دا پتنګان وهذه الدواب او دا واړه واړه زنده سر التي آغا تقع في النار چې ورغورځېږي په نار کې هغه دواب چې کوم وقوع په نار راځي نور کله لکه د اور والا واړه واړه شیزونه یقعن فيه الشروش فجعل الفراش وهذه الدواب یقعن فيه په دې اور کې ورغورځېږي لکه دغه خلک په دې اور باندې سره عاشقان دي اور ته وردانګي شمع چې بلیږي او قرآن چې بیانېږي طالبان ورله راځي نو طالبان خو د قرآن شریف د شمع سری پتنګان دي نو پتنګان راځي دي اور کې غورځېږي او دا سړی دی شړي چې ظالمانو مه راغورځېږئ اور ته د سړي ته خو څه نقصان ته نشته نقصان چا ته دی پتنګانو ته دی نو زما مثال هم دقه رنګ دی زه تاسو د جهنم نه بچ کوما د جهنم نه مو ډډې ته کوما او تاسو ور په زور باندې وردانګئ وجعلا شروع شي دا سړی یحجزهن چې منی کوي دي دوابو پتنګانو لرا ویغلبنا او دا شیزونه غالبه کیږي هو په دغې سړي باندې فیتقحمنا ور داخلیږي فیها په دې اور کې فانا آخذ نو زه نیونکی ما بحجتکم په بړې ستاسو سره بړه پیژنئ وما ادراک ما بړه د ایب په دور کې به د پټو کې درمن ساس کو لږ شانته ځای به فصل بیا دغه کړو هغه به یې واړولو او بیا به هغه واپس درینګه کولو کلکولو به هغې ته بیا ویلي درمن هغې له به یې راوړلي دا ګېډۍ غنم وربشي بیا به یې په هغې کې په ټیټر باندې غوبل کولي هغه ټیټر به چا ښه راوسو شي چا به پکې بریکونه ډېر نیول چې بریکونه به یې پکې ډېر ونیول بس زر زر به دا فصل میده شو چې کوم ټیټر به بریکونه نه نیول په قلار قلار به تاوېدو نو هغه به د نیمې ګنټې غوبل یوې نیمې ګنټې ته ورسه تاسو دا شیزونه لیدلي دي هل رأیتم نه هم دي دا خیسې لیدلي نو دغه درمن به یې په څه کلکولو نو په ماو ته باندې هغې کې به یې منګه کبډي کوله په منځ کې به یې کرښه ویستله څه کسان به دي خو څه به خو کبډي به یې کوله نو کبډي اوس تاسو کبډي طریقې نه څه خبره سئ چې چا له یې ګوتې وروړې واپس دې ورسېد بس دغه وسو لکه دغه ختم شو نو چې هغه به رالی نو واپس بیا زور کولو کرښې ته چې لاړ شي نو چې د بډې نه به د ونیو بیا به نه شو تللی چې د لاس نه به یې ونیو نو بس هغه به د لاس نه چکونه ورکول ځان به یې استخلاص کو هغه به کلک نه و چې د خپې نه به یې ونیو نو بیا به د خپې له ملتې ورکولې او داسې به په خړپوسو به ځان دغه کوو د ایستلو اخوابا
تله په دې کبډي کې کرښې چې کرښې نه به واوښتو نو بس او کبډي 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 دا ټکی به یې نه و ساه به یې نه و اخیستې وا به وختو نو دا به کامیاب خو چې کوم به د بډې نه ګیر شو نو هغه به ګیر نو په دې حدیث استاد څه ښه پوهېږي زه ښه پوهېږم دا چا کبډي کړې ده پرې پوهېږي بل سړی پرې ورباندې پوهېږي تاسو هېچا هم نه ده کړې کبډي بس دغه چل دی درمن اوس نشته نو په خبره ورسېدلی فانا آخذ زه نیونکی یم بحجتکم په بډو ستاسو سره بډو نه م نیسمه چې رانه لاړ نه شئ ونه غورځېږئ جهنم له عن النار را لرې باسم هم د نار نه وانتم تقحمون تاسو ورداخلېدونکي استئ فيها په دې کې هذه روایت البخاري رحمه الله ولمسلم رحمه الله نحوها فقال في آخرها قال فذلك نو دغه مسلې صفت عجیبه زما ومثلکم او صفت عجیبه ستاسو دی ځنیونکی ما بحجتکم په بډو ستاسو سره عن النار د اور نه هلم را لرې وځئ عن النار د اور نه هلم را لرې وځه عن النار د اور نه او تاسو غالبه کېږئ په ما باندې په تغلبونني اصل کې داسې دی په تغلبونني دا دوه نونونه دي یو د دې جمع نون دی او بل چې کوم دی نونی وقایه دی نونی وقایه دی دوه نونونه چې په یو دی کې راشي او په بل کې ننوځي که نه مدغم چې ورته وایي تقحمونه تاسو ورداخلېږي فیها په دې کې نو زم په ډېر مضبوط طریقې سره د جهنم نه بچاو در کومه تاسو په زور هغې ته وردانګئ پیغمبر علیه السلام ناشنا خبره نو ګوره علما دا وارث الانبیا دي دیو به م دقه چل کوي دا خلک به د بډو نه رانیسي چې ما ورځئ ګناه له مخالفت مه کوئ د الله او د الله د رسول د کتاب او د سنت د شریعت فکر دی راغلی دا مبالغه شوله په زجر کې د جهنم نه نو پیغمبر دا کار دی نو د پیغمبر د وارثانو به هم دا کاري فکر دی راغلی وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما مثال د هغه چې لیږلی دی ما لره الله تعالی په هغې باندې من الهدى والعلم د هدایت او د علم نه کمثل الغیث په شانته د باران کثیر ډېر دی تمثیل ورکوي ښه دا ټول تمثیلات دي تمثیل تاسو په مختصر معنی کې ویلی دی چې مشبه ګڼ افراد وي او مشبه بهم ګڼ افراد وي فکر دې راغلی ګڼ افراد د دې ګڼو افرادو نه یو هیئت را منتزغ کي او د هغه نورو ګڼو افرادو نه هم هیئت را منتزغ کي او د دې هیئت د هغې هیئت سره څه ورکړي تشبیه ورکړي نو دې ته ویلی کېږي تمثیل دې ته ویلی کېږي تمثیل کمثل الغیث الکثیر په شان ته د چا دی ملا صاحب ګوره پیغمبر اسلام څونه مثالونه بیانوي قرآن شریف کې 33 مثال راغلي دي تعداد یې ته معلوم دی څو مثالونه 33 مثال قرآن راغوستي دي حدیث مبارک هم چې کوم دی دا مثالونه دغه کړي په دې مثالونو ځان له تفسیر کوي په مثالونو باندې ځان له مستقل بیړانګها کتاب دی مثال باندې سړی ښه پوهېږي چې مثال دی ورکو نو سړی دې څه کو ملا صاحبه پوهېږي که نه تبلیغ والا ملګري مثالونه ډېر ورکوي ولې په مثال سړی ښه دغه کېږي دا پوهې شي کمثل الغیث الکثیر په شانته د باران ډېر دی اصابه چې ورسیږي ارضن مکې ته فکانت منها طائفة طیبه اجادب خیغان رازا ګوره دا ځمکه په یو قسم باندې نه ده ځمکه یوه هغه ځمکه ده چې په هغې باران وشو نو هغه ښایسته مټه ځمکه ده فصل یې رازرغونکو ښایسته مزیدار نو د باران نه پیدا واغسته که نه
او یوه بله ده هغې داسې خپل ځای ته ځان ته اوبه راجمع کړلې حوض جیوړ ته نو بیا د هغې نه خلک فصلونه هم خړوبوي څاروي هم خړوبوي انسانان هم له هغې څخه څه کېږي خړوبي شي مخکې به خلکو د جیوړ والې اوبه څښلي د جیوړ والې اوبه او د ساینسدانانو تحقیق نه خبره سي هغه تحقیق هم دا دی چې هر هغه اوبه چې په هغې باندې نور او هوا دواړه مجموعي طور باندې ولګېږي نو دا د هر مرض دپاره شفا ده فکر دې راغلی چې هوا هم پرې ولګي نور هم پرې ولګي صرف د نور والې اوبه دا بیماري ده مشمسي اوبو باندې دا څوک څکي نو د برګي مرض خطر دی ورته مشمس اوبو باندې څوک چارندام کوي نو د برګي مرض ورته څه دی ملا صاحبه خطر دی ورته څرمن خرابوي او چې کوم اوبو باندې نور هوا دواړه ولګي شي نو دا اوبه دا د دې څرمنې د بیمارو دپاره مفیدې اوبه دي څرمنې دپاره مفید دي نو په دې به دواړه لګي نو ګوره هغې حوس اوبې راجمع کړي او دریم قسم هغه نو دغه هم پیدا شوله ډېره او دریم قسم هغه ځمکه ده چې خوی درینګه ده نه اوبه راجمع کړي او نه څه فصل را زرغون کو یا مثال په طور باندې غر دی خړ غر دی باران پې وورېده 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 څه اوبې راجمع کړې نه څه شینکي را زرغون کړه نه نو قرآن شریف هم دقه رنګې دی قرآن بیانیږي قرآن په پیغمبر علیه السلام نازلېدلو هغه ټیم سره او وروسته هم دا دی بیانیږي نو درې قسمه خلک د قرآن مخاطب دي یو خو هغه دي چې وروره په هغې قرآن اثر وکړي بس دی تسبیح راوالي ذکر اذکار علم شروع کړي تهجد شروع کړي وروره ښایسته ښایسته کارونه شروع کړي د نارواو نه ځان رامنع کړي او یو هغه دی چې هغې ځان څه سمې راجمع کړي بې نورو لم ورکوي لګی دی بیا د اوبه نورو لم دغه کوي دا ورکوي دعوت او تبلیغ وعظ تقریرونه او تصنیفونه کوي درسونه کوي لګی دی ټیک ده او یو قسم هغه انسان دی چې په دې غوږې واورېد او په دې بل غوږې ویسته نه په خپله پې عمل وکړو نه نورو خلکو ته ور ورسولو یو کار یې هم ونه کو نو د هغه مثال د دقې درینګې او د دغې غر دی نو استاد محترم به ویل عمر برباد را باندې تیر شو لکه برباد په غرونو تیر شول بارانونه باران خو ډېر ښه شی دی خو غر له څه پیدا ورکړه قرآن او سنت چې بیانیږي دا ښه شی دی خو لیکن دغې مخاطب له کومه پیدا ورنه کړله نو دا درې قسمه مخاطبین د قرآن دي اوس مرضي ستاسو ده چې هر یو قسم مخاطب دغه کېږئ دا جوړېږي اوس دورې له کسان راغلي دي نو څوک خو بس غوږې ښودی د اصلاح یې وشوه هم پوره خبره ده بل طالب دی هغه ځان سره لیکل میکل وکړه بیا به نورو خلکو ته درسونه کوي نو دا خو بیا ډېر اعلی شو او بل دا دی چې رالی او بیرته لاړی بیا هم په جومات کې ناسته او د دې اولیاء الله سره طالبان خو اولیاء الله دي د دې سره یو ځای ناسته دا د خیر نه خالی نه ده خو لیکن بیا هم دته د دې علم څه پیدا خو رانله سیوا د چا نه ملا صاحب د ثواب نه راځه نو درې قسمه ځمکې بیانوي پیغمبر اسلام ناشنا مثالونه بیانوي سړی هیله پوهېږي نو فکانت منها ای د دې ځمکو نه طایفتن طیبتن یو عیسا ډېره مزېداره قبول کي اوبو لره نو را زرغون کي الکلعه ګیاګانې والعشب الکثیر او خشاکونه ډېر وکانت منها ای بعضې د هغې نه اجادبو شړې دشتې شړې دشتې بندې کي اوبو لره هغه شړو دشتو کي اوبه را بندې شي جوړې یادوي حوضونه نو نه په ورکې الله تعالی بها په هغې باندې الناس خلکو ته په شریبو دا خلک تسکل هم وکړي وسقو خړوبوالی یې وکړي وزرعو فصل هم ورته وکړي واصوابه ورسېږي منها د دې ځمکې نه طایفتن اخرى یو بلې ډلې ته انما هي قیعان هغه وچه درینګه وي نه را بندوي اوبو لره نه زرغونوي کلا لره فذلک مثل من دا مثال د هغه چا دی فقه فی دین الله ونفعه او نه په ورکې ده لره بما په هغه چې لېږلی ری ما لره الله تعالی په هغې باندې فعلم وعلم دا دوه ځمکې په دې کې راغلي
یعنی یو سړی دی بس خپل اصلاح یې وشوله خپل علم یې حاصل کو درس او تدریس خو نه کوي خپله دکانداري کوي بل څه کوي خو اصلاح خو یې خپله شوې ده که تبلیغ کې وخت ولګوه چې راغلی خپله اصلاح خو یې وشوه ټیک ده چې دعوت نه چلی ګش نه کوي یعنی او دارنګې چې دی دا بل هغه دی چې هغه نورو خلکو ته هم بیا درسونه دعوتونه چلی تصنیفات کوي او دا دوه خو دې کې رال اوس هغه بل دریم دا دی ومثل من مثال د هغه چا چې پورته یې نه که په دې باندې سر او قبول یې نه که هدایت د الله هغه چې زه لېږل شوی یم په هغې باندې نو د ده مثال د دقې دشتې دی او د دغې غر دی چې عمر برباد را باندې تیر شو لکه برباد په غرونو تیر شول بارانونه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرمای چې تلاول رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذي الله اعاذ انزل عليك الكتاب جنازه کې پتاوانی کتاب بعض داغنا آیات محکمات و خراوی رسول الى ذی فرش وما يذكر فالنار الا اولو الالباب مگر خاوندان عقلونو قالت فرمان چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فإذا رأيت کله چې تویني مسلم شریف کې داسې دي چې رأيتم الذين چې کله تاسو وینئ کسان یتبعون چې ورپسې کېږي ما په هغه څه پسې تشابه منه چې کوم مشابه وي د قرآن نه فاولئک الذین دا کسان دي سماهم الله چې نوم ایښودی دی لره الله تعالی د دې نوم څه دی لکه اهل زیغ فاحذروهم وډارېږئ له دېو نه پرهیز وکئ له دېو نه د دې په مجالسو کې مه کښېنئ په مجالسو کې مه کښېنئ کله ناکله طالب العلم وایي که نه زه دې صرف ترجمه یې زده کوم زما ورسره نور څه کار نشته دی ترجمه چاته زده کړي خامخا په تا باندې څه کېږي ملا صاحب اثر کېږي یو کس یو ځای یادو ته زما ترجمې له ډېر وخت د هغې وشو ویل ما ته خپل دلایل معلوم دي ما دا تا ته چې تا ته خپل دلایل معلوم دي سان دلایل نو ویل ما ته معلوم دي ما خطات دلایل معلوم دي ستاسو امام صاحب چې دا وایي که په سبحان الله دی ویل او که الحمدلله دی ویل او که لا اله الا الله دی ویل او که الله اکبر دی ویل هر یو شی چې دی ویل په هغې باندې لمونځ صحیح کېږي من دا کوم ځای کې راغلي د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي څه فرمایلي دي چې تحریمها التکبیر تحریم د مانځه تحریم مضاف دی ها مضاف الیه دی نو دا مبتدا معرفه شوه التکبیر په الف لام سره معرفه شوله تعریف الحاشیتین یفید الحصر دا حصر او اختصاص پیدا کوي نو چې تحریمي صرف تکبیر الله اکبر دی نو دا تاسو پکې دا سبحان الله الحمدلله د کوم دی نه نشته رسکاتا ما ته د دلایل معلوم دي فکر دی رالی زاغه غیر مقلد ملای متا ته ما دا ویلي بس خبره ته په احنا انا په خپل مذهب باندې شکی شوې که شکی نه دلایل ته نه دي یاد دلایل د سیاستان دي چې به څه کې یاد دا زیار روان دی به تاسو په دې کې خپل دلایل ویم کړه ته په حنفیت باندې به داسې مطمئن کېږي په مشکات کې انشاءالله چې د الله پاک په فضل باندې د ګوره محکمات او متشابهات متشابهاتو پسې به نه ځئ د محکماتو او د متشابهاتو په منځ کې څه فرقونه دي څلور فرقه پکې واوره محکمات ناسخ او متشابهات منسوخ دي منسوخ پسې باندې شي دا فرق روح المانی کړی دی په دریم جلد 83 صفحه کې دویم محکمات چې د یو معنا احتمال لري او متشابهات دي ته وایي چې د ډېرو معانی او احتمال لري معالم التنزیل د بغوی نمبر 3 محکمات چې معنا باندې هر پوه انسان پوهیږي هر پوه انسان د هغې په معنا باندې پوهیږي او متشابهات هغه داسې نه هر څوک پرې نه پوهېږي د الله د نبي نه غیر پرې څوک نه پوهېږي دې ته دا فرق کړی دی امام قرطبي نمبر 4 د محکماتو مفهوم واضح وي او د متشابهاتو مفهوم غیر واضح وي حافظ ابن حجر په فتح الباری کې دا وایي اتم جلد 210 لیکن مثال دا دی مولوي صاحب چې داسې خلک هم شته چې الله پاک له جهاد وایي الله تعالی لره څه وایي جهاد ورلره وایي جهاد ای بره دی
نور ځایونو کې نه مانی. او استدلال کوي په حدیث د جاریې باندې، حدیث د جاریې باندې چا کله راشي. دلته په مختصر بیان دا وره په ابو داود کې راغلی 930 نمبر روایت حدیث د جاریې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راو مختلا او تپوس یې تنه وکړه عین الله، قالت فی السماء، په اسمان کې دی. من انا؟ قال انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه، ازاد کدا مؤمنه ده. نو ګوره عین الله، نو قالت فی السماء. ورونه سیکړل په دې باندې وي دا آزاد کړه چې دا مؤمنه ده. نو دا خلک وایي چې الله دپاره جهاد شته که عبارت. او موږ په سلم کې ویلي تعالی عن الجنس والجهاد، سلم هم ویلی تعالی عن الجنس والجهاد. سلم خدا خاصیت دی چې وره خطبه دې ختموله کال به ختم. نو وایي د منطقو دپاره او کال په څه کې تیر کې صاحب علیه رحمت صرف په خطبه کې تیر شي. خو بهرحال خدا حدیث مبارک چې دی صاحب علیه رحمت دا حدیث معلول او شاذ دی، دا یاد ساته. امام بهقي رحمه الله تعالی هغه لیکلي چې دا حدیث مسترب دی. وګوره کتاب الاسماء والصفات د بهقي صفحه نمبر 422. او علامه بزار وی وهذا قد رویا نحوه بالفاظ مختلفه مستربه، دا په مسترب الفاظ سره را نقل دی. کشف الاستار لومبی جلد 14 صفحه. علامه زاهد الکوثری وی د کتابونه پیدا کوي مليان. علامه زاهد الکوثری حنفیت د پاره ډېر زبردست دغه کړی تحقیق یې کړی ها، بغیر د تعصب نه. د تعصب باندې مولا دا نه دی ښه، تحقیق ته مقام کوي. وی قد فعلت الروایت بالمعنى في الحديث ما تراه من الاستراب. ډېر د غیب تفصیلي پې کړی دی، نو بیا وایي تا په خپله دا استراب ولیدو. دا حامش الاسماء والصفات د امام بهقي کتاب دی الاسماء والصفات. نو په دې باندې بیا دا د ده دا کتاب لګېدلی دی په دې غاړه باندې. فکر دی هغې ته په حق حامش کې د ده لیکلي دي زبردست. حافظ عراقي چې د حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی استاذ دی په فن الحدیث کې، نو هغه ویلي دي په امالي د حدیث کې کتاب کې شاذ، دا حدیث شاذ دی. تنقیح مفهوم الجاریه په صفحه 355 کې وایي دا حدیث شاذ دی. حافظ ابن حجر په خپله باندې وایي وفي اللفظ مخالفة كثيرة التلخیص الحبیر د حافظ ابن حجر دریم جلد 223. د شیخ ابو غدا شیخ علامه عبدالله الغماری رحمه الله تعالی فرمایلی دي وحدیث معاویه ابن الحکم شاذ مردود، شاذ مردود لوجوه د غنو وجوهنا. بیا د هغې بعضې وجوه دا دي چې دا د متواترو روایاتونه خلاف دی. دارنګې په حدیث د جبریل کې عین الله، الله فی السما نه دی راغلی، الله فی السما. او بله دا د مولي صاحب چې الله چرته دی په اسمان کې دی، نو نه دا توحید دی او نه دا نفی د شرک دی. نو څنګه په دې باندې به څوک مسلمان شي؟ الله چرته دی په اسمان کې دی، نو نه دا اقرار په توحید دی او نه دا نفی د شرک ده. نو دې سره څوک مؤمن جوړېدلی نشي. دا خبره فتح المعین بنقد کتاب الاربعین نقل کړې ده. عبدالله حرری ورته وایي حدیث الجاریه دا صحیح نه دی، د دوو امرونه دا مسترب دی، یو د احادیثو او د اصول متواتره خلاف دی، فکر دی نو ځکه دغه دا پکې راغلی دی. او که صحیح ومنلی شي نو دا عالی شان ته اشاره ده. علامه باجي وایي په منتقا شرح د موطا کې دا په موطا باندې ښکلې شرح ده د امام مالک. یقال مکانه فی السماء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفه. دې کې د هغه اوچتوالي ته دغه دا اشاره ده. فکر دې راغلی صاحب علیه رحمت د یو قندهار ملا صاحب نه چا تپوس کړی چې شیخ الاسلام تقي عثماني څنګه ملا دی؟
وی له اسمانو څخه خبرې کوي. څه ویلي؟ له اسمانو څخه خبرې کوي. نو د اسمانو څخه خبرې خو دا نه دی چې اسمان ته ختلی دی، خو دا چا ته رفعتي شان دی. څه د ملا صاحبه اشاره ده چې علمي میدان یې څه دی؟ اعلی ترین دی. نو دا دغه لیکلي دي شیخ جمیل حلیم حسیني په النجوم الساریه فی تعویل احادیث الجاریه کې چې فلعل الجاریه تريد وصفه بالعلو. الله پاک جل جلاله د علوي صفت د دې مراد دی د دې جاری. داسې نه ګڼي چې اسمان یې ولا مکان جوړ کړی. وبذلک یوصف کل من شانه علو. د هر چا شان چې اوچتې خلک اسمان ته نسبت کوي. هلکه تقي عثماني صاحب څنګه مولا دی ویل اسمانو څخه خبرې کوي. فکر دې راغلی په مسند احمد کې دا روایت په ډېر ښکلي انداز راغلی دی. یو کم دیش جلد او 465 صفحه مسند احمد 50 جلدونو ته دغه شوی دی. نو فرمایي فقال لها نو ویلی دیت رسول الله صلی الله علیه وسلم من ربک؟ قال الله. قال من انا؟ فقالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. بل منیسب سنن دارمی راواړه 2393 نمبر روایت تے. پیغمبر خدا دی جاری ته څه وایي؟ وَيَتَشْهَدِينَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قالت نعم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. اوس دا روایات مولوی صاحب د صحیح مرتبه کی. من ربک؟ قال الله. دا په سماټ کې پکې نشته. دا روایت حسن صحیح درجی والدی او علامہ البانی په صحیح د ابو داود کې دا روایت راوړی. دا د من ربک والا او په مصنف د عبدالرزاق کې راغلی دي. نهم جلد 175 صفحه کې. ها یو مصنف د عبدالرزاق دی، یو مختصر المصنف د عبدالرزاق دی. فکر دې راغلی د عربو په کې ځینې مختصر کړي دي. نو هغه مختصر کړی څنګه دی؟ وروره جلدونه یې وله کم کړي دي. احادیث یې تیستري چې کوم زموږ دلایل دي هغه یې ترې خوړلي دي. نشته د حنفیت والا دلایل باغی کې دا راغلی. مصنف د عبدالرزاق نهم جلد 175 صفحه ده. ولا تشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم. وان محمدا عبد الله ورسوله؟ قالت نعم. وان الموت والبعث حق؟ قالت نعم. وان الجنه والنار حق؟ قالت نعم. فلما فرغ قال اعتق. آزاد دی که دا مؤمنه ده. پیغمبر دام چې داسې ته پوښتنه نه کړي. فکر دی دا اتشهدین والا روایت چې کوم دی مولوی صاحب دا راجح دی. فکر دی رفع الغاشیه عن المجاز والتاویل فی حدیث الجاریه. فکر دی دا د شیخ نزار ابن ابراهیم آل رشی ورته وایي. دا د هغه کتاب دی. علامه ابن تیمه وایي د الله دپاره جهاد شته ولې؟ وایي د الله پاک دا لیدل په نصوصو سره ثابت دي. الله پاک جل جلاله لیدل په نصوصو سره ثابت دي. په نصوصو سره چې د الله لیدل به کېږي دا خو شته که نه؟ نو چې د الله لیدل شته نو هر یو شی چې ښکاري خامخا به یو جهت کې وي. زه دا ټیم پیس اینما نو ټیم پیس په یو جهت کې ماته دی که نه دی؟ په جانب مشرق دا په جانب او که دې خوا راواړی که ته منبر شریف ویني نو تا منبر به هم په یو طرف باندې فکر دی هر خوا چې ګورې څوک به ویني په یو جهت باندې به در نه وي که نه به وي. نو دا دغه ویلي دي. نو موږ په خپله شرح د شرقایت کې د دې نه خپل جواب دا ورکړی. هغه د نور مولیانو جوابات پرېږده، خپل جواب هم دا ورکړی چې علامه صاحب ستا دا خبره په دې یو څو سیکنډه کې باطلېږي. د الف تمام اعتبار ته وځه دي بار د میدان ته چې ته وځې بیخي په ډاګه ودرېږي په غټ روډ باندې. نو وګوره اسمان ته ایني که نه ایني؟ یا لکه وګوره اسمان ته ایني که نه ایني؟ ودرېدو ښځه چې ودرېدو نو د اسمان اوس په دغه یو جهت دی که په دې نور جهتونو هم شته؟ ته اوس دا ویلی چې اسمان په مشرق دی او په بل ځای نشته. او زه راواوړه مغرب ته راواوښته دا مغرب کې هم د اسمان خو مغرب ته راووښته راوښتی نه. څنګه چې تا لیده په مشرق وو نو کذالک په دقه آن په مغرب هم او په جنوب هم
او په شمال باندې مو نو یو د الله تعالی په مخلوقاتو کې یو وړوکی مخلوق چې لکه دا اسمان په دویم اسمان پسې یو کاسه چې په دشته کې پرته وي دونه وړوکی دی هغه دویم بیا په دریم پسې دونه وړوکی دی دا ټول په عرش معلا پورې دونه څه دي یو وړوکی مخلوق هغه ته ایني او هغې دپاره دغه جهت متعین نه دی بلکې په ستانه په هر طرف باندې دی نو په ما ظنک بالخالق رب العالمین بانی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بانی دیکھا دیر پاٹی مانے خبر تو نو دی تو وی سیب علیہ رحمتا دا دغشو جواب شو نو گورا پا متشابہاتو پسی بنزی جو اس حدیث تجاریه کرالی چی قالت پی السما دا دیو یو مدرسونو پا آگی کو چی داخله اغسطلا نو داخلی پارمی دو شرط داخلی دو این اللہ نو چې تابل چې په سمانو داخلي کې په سمان باندې نه ویل داخله به نه ملاوېدل زموږ دې مشایخو کې ورغلي هغه د زب کې داخله عالم چې دا دي څه وایي ویل این الله الله چېرته دی هغو ته جواب کې حیث کان فی الازل ویل کیف کان فی الازل ویل حیث کان فی الآن ویل بندې دي داخلي بندې دي داخلي پیشولی مسئلہ معنی نورورا پا متشابہاتو پسی مگرد متشابہاتو پسی گرزیدو تا ضرورتو نشت دے نگور دا مسئلہ پکی نارالا وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال فسمعان وارد اصوات رجلین آواز دو سڑو اختلافا چی اختلافی وکفی آیات پایتون کی فخرجا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجهه چی فی جاندر شف مخ مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الغضب الجلال فقال انما حلکا بشک حلک چوی دی من آسو کان قبلکم چی مخیورتا سنبی اختلافیم فی الكتاب تو سبب دا اختلاف دا دیو پچا کی ملا صاحبہ پا کتاب کی تو سبب دا اختلاف دا دیو پہ کتاب کی اختلاف خواہ دا اسلام و دا کفر ترمین دا کم اختلاف دا اختلاف دا حق او دا باطل الاسلام حق والکفر باطل والکفر باطل الاسلام حق والکفر باطل الاسلام حق والکفر باطل او په دې باندې هغه دغه خو دې لري کل کمن غوټه چوف تا نبی بابا رحمت الله فرمایي بیا دغه نه لګي او کنه بد نظر به ختم شي دا خو وشو دویم په مابین د بدعت د الحاد کې او په مابین د سنت کې دا اختلاف هم د حق او د باطل دی د حق او د باطل دی چې دا سنت حق دی او بدعت د الحاد هغه باطل دی او پاتې شو په مابین د مجتهدینو کې اختلاف نو دا اختلاف د خطا او د صواب دی صواب په صواب سره دی ګوره سی ونی لیکي دا اختلاف د خطا او د صواب دی نو کدا نه مبزي کېدلو خصومت تا نو دا بیا سبب د رحمت دی ٹھیک دی رالی دا اختلاف د خطا او د ثواب دی ګوره لکه زمونږه مذهب کې چې کمی مسلې موږ رایستلي دي زمونږه امامانو نو دا رسا دي اگر چې احتمال د خطا پکې شته او زمونږ په خلاف باندې چې د نورو مذهبونو کمی مسلې رایستلي دي نو دا خطا دي اگر چې احتمال د ثواب پکې شته چې کیدای شي هغه رسایي ولیکن هغه خطا زمونږ والا رسا په مذهب به په دې طریقه عمل کې همداسې ده زه په دې باندې حنفیت د تاسو ته بیا بیانوم په خپله به ستا ذهن په دې باندې کار وکړي چې واقع ده چې دا په حق او په سچ دي باندې دي چې راځي د خیر ښه نو مولوی صاحب اختلاف د دې امامانو که دا چرته مبزي کېدلو خصومت ته نو ښه نه دی که مبزي کېدلو خصومت ته نه نو دا بې رحمت دی دا اختلاف الاختلاف رحمتو چې دا بیا دا د دې قبیلې نه دی مولوي صاحب که د ونو اختلاف نه وی کړی
نو ټولو ونو به سیو ورکولې مڼه سیو ټیک ده چې اعلی ترینه میوه ده ولې بوډاګان وایي چې کومه میوه ته خورې نو دا ټول زړه ته سلام کوي خو چې سیو دې وخوړو نو دې ته زړه سلام کوي دې ته څه کوي ملا صاحبه زړه ورته سلام کوي ولې میوه ده خو صرف سیو به وې او په بیا به امروتان نه وې بیا به امونه نه وې خدایي کیپسول کیلې دا به بیا نه وې داسې ده که اختلاف د ونو موږ دپاره د خیر ذریعه شوله که نه شوه بیا که د یوې ونې د څانګو اختلاف وکړو نو خوند یې وکړو که دې اتفاق کړی وی چې لکه بس ټول بېغمه شئ څه کال به زه میوه وکړم بل کال له بیا ته وکړې نو بیا به یوې څانګې میوه کولې نورو څانګو به بیا نه کولې اختلاف د دې ونو زمونږ دپاره د خیر ذریعه جوړه شوه دقه رنګ اختلاف د امامانو هم د خیر ذریعه ده او که د وروسته زمانې والا دا خلک اختلافات کوي دا هم د خیر ذریعه ده خو الا چې د خصومت دپاره نه وي د تعصب دپاره نه وي یو بل کافر کوي نه یو بل باندې راڅرخوي نه دا علمي میدان کې خو څه دغه نقصان نه کوي ملا صاحب ها دې سره وسعت دغه کېږي په علم کې پیدا کیږي نو ګوره کم اختلاف مولوي صاحب من کان قوم اختلافهم فی الکتاب هغه اختلاف مراد دی ځینې خلک وایي که دې زمانه کې عالمان یو سوه یو بل سوی لرې کوې هغه بل کلونه کې هغه ځای کې په یو جومات باندې پوسټر ولیکو چا یو پوسټر دا خور کړی او دا د کافر د هغه د کفر او د دین چې کوم اختلاف دغه دي د اختلافات یا هغه آیاتونه د دې زمانې په عالمانو باندې پټ کړي دا عالمان په دا هېڅ شی نه دي دا په څه دي ملا صاحب په اختلاف باندې دي نه دا اختلاف دې کې څه نقصان نشته دی دا اختلاف د قراتونو په قرآن کې راغلی دی نو دا اختلاف نقصان دی که پیدا ده څه ده ملا صاحب پیدا یو مدرسه په یو لیول باندې چلیږي بله په بل لیول چلیږي دا څه ده ملا صاحب د پیدې ده یو مولي صاحب چې فارغ شي هغه یو رنګې کار کوي بل چې دی په تبلیغ کې کار کوي بل په جهاد کې کار کوي نو ښه ده ټول یو تشي خو څه کېږي ملا صاحب ودرېږي که اختلافات خدي اختلافات یو ډریون کوي او بل کلینډري کوي او بل چې کوم دی سورلي ده پکې ناست ده دا ټول صحیح کارونه یو چې دی نو هغه کنډرباب دی تاسو دلته څه وایئ ګیل کار دی بل وله راوړل کوي که ټول د راوړلو والا شي کار خرابېږي او که ټول د دیوال کولو والا شي کار دا په اختلاف باندې به ساتي نو هلک کار څه کېږي ملا صاحبه برابرېږي راځه نو اختلاف نه کوم اختلاف مراد دی هر یو اختلاف دغه نه دی ښه خراب نه دی وعن سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دام د عشره مبشرون اول دا په 17 سال کې د ایمان راوړی دی او دا هغه شخصیت اول من رما فی سبیل الله په ټولو غزواتو کې د شرکت کړی دی او دا مستجاب الدعوات دی او چې د به په احد کې کله غشه ویشتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته استشراف کول استشراف خو پیژنئ استشراف څه ته وایې دا لاس په دې تندي کې خوستل داسې به ورته کتل چې دا په هدف لګي که نه لګي په هدف به لګېدل دونه پیغمبر اسلام د دې غشي له اعتبار ورکړی ها استشراف به ورته کولو استشراف دی وپېژنو په څه کې راغلی دی دا رنګې تلوی توضیح نه خلانه خو مختغه کې راغلی څه لیکي مناسب مختصر معنی کې راغلی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دی دغه کې مشکات کې بل راشي تاسو خپل قرباني له ساروی علي نو استشراف وته وکړي استشراف وته څنګه کوي استشراف څه معنا داسې وته د چلو کې بیا والي او کنه یو سړی موټر سایکل ودرولې او صاحب علیه رحمت وایو بل غټه لیکو هغه ته وایي چې دې ته ګوره ښه زه راځم استاد ښه امینه ماشومان عوام ایستلي وو او کرښې مې پرې کړې وې چې هغه موټرسایکل راغلی ویل کړل تا ته ما نه چې سکوټر ته ګوره زه خو ته ګورم اوس هم دا دی ګورم نو کتل نه استشراف ورته پیغمبر اسلام فرمایي د څاروي ته داسې وکړي سترګو ته چې دې سترګو ته یې وګوره دې سترګو کې د هغې چې کوم انسان دی کڅې دې کڅې ته وګوره چې ته پکې ښکارې که نه دا دیوالونه یا مخې ته کوم چیزونه دا پکې ښکاري که نه که دغه سترګې کې دا تصویران تا ته ښکاره کېدل نظر یې ټیک دی او که تا ته پکې دا تصویران نه ښکاره کېدل بیا نظر
ټیک نه دی. داسې مثال نه نظر چک کوي چې ځان ته مخامخ ودرو ته پکې صفا ښکاري که نه که ته پکې صفا ښکاري سړي نظر تیز دی دی ډیباټ شوله او که ته پکې صفا نه ښکاره کېږي نو د ده نه نظر څه دی ملا صاحبه کمزوری دی. که ته پکې خړ خړ ښکاري بیا نظر څه دی کمزوری دی. نو دی فرمایي چې وفرمایل علیه السلام او دته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فداک ابي و امي ویلې فداک ابي و امي 215 احادیث ته د نه رانقل دي. ان اعظم المسلمین بېشکه ډېر لوی د مسلمانانو نه په مسلمانانو کې په اعتبار د جرم سره من آسو دی چې سوال وکړي عن شین په باره د یو شي کې چې نوي حرام شوی علی الناس په خلکو باندې په حرما حرام شي من اجل مسألته د وجې د تپوس د ده نه. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون فی آخر الزمان ایبا پا آخر زمانه کی دجالون دوکباز دجل دوکی تا وی دجال بی دوکباز بی کذابون دروجن بی راوڑی بتاسو تا دا حادیثنا بما حاوا چنه بوری دلی تاسو نفلاران استاسو پا ایاکم و ایاهم دیو نزان لوری وساتی گمران کی تاسو لرا فتنه کی ونغردی تاسو لرا. وعنه قال دے فرمائی چکان اہل الكتاب او دا اہل کتاب لوستلو بی تورات لرا پا عبرانی جبا کی او تفسیر بی ولکو پا عربی جبا کی دا اہل اسلام دا پارا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تصدیق مکوی دا اہل کتاب او تاسو تکذیب هم دی مکوی قولوا آمنا بالله وما انزل الینا. وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کافی دا پسلی پوری کذبن دون دروغ چې دی خبری وکی بکل ما سمع په ټول هغه باندې چې دا اوریدلي ټولې اوریدلي شوې خبرې دا رښتیا نه لوگ به پې سوچ کې چې دا خبره رښتیا ده که نه ده اندازې څنګه ده چې ته لږ په سوچ او په غور سره خبره اوري په خپله بې پته لګېږي چې دا رښتیا ده که دروغ ده پته ولګېږي. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی نشته دی یو پیغمبر بعثه چې لیږلی هغه الله تعالی په خپل امت کې قبل مخکې زمانه الا کان له مګر یي د هغه دپاره په امت دغه کې حواریون خاص خلک حواریون خاص خلک ولري چې هغې مدد کوي چې ته حواري وایي صاحب السر سړی ورته خپله پټه خبره کوي شي. و اصحابونه او داسې اصحاب ملګري چې هغوی اخذ کوي په سنت د پیغمبر باندې او اقتدا کوي په امر د پیغمبر باندې. ثم انها بیا پس د هغې نه تخلف ثم انها بیا بېشکه تخلف وروسته راشي من بعدهم پس د دیونه خلوف نااهله خلوف جمع د خلف ساکن اللام خلف نااهله نماینده ته وایي نااهله یقولون غی ما هغه لا یفعلون چې نیوي کوي نی کوي ویفعلون کوي ما هغه لا یؤمرون چې امر ورته نه دی شوی. ومن جاهدهم چا چې جهاد وکړی دي سره بیده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء ذلک نشته دی وروسته د دغې نه بعد د دغې زړه چې دې زړه کې مو سره بغض نه کوي من الایمان د ایمان نه حبة خردلن دانه د اوري د شرشم پشانتا اوری دانه ده د اوری د دانیم نه ایمان هم د دغې خلکو بیا پړه کې نشته دی چې د دغې بدانو سره په زړه هم بغض نه ساتي په زړه هم سره بغض نه ساتي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا چا چې رابلنه وکړه الی هدن هدایت ته کان له عبادت د پاره په مثل د اجرونو د هغه چا تبعه چې د ده تابع شوی دی کم بنې کې ذالکه دا من اجورهم د اجرونو د دیونه شیئا یو شی ستا په وجه باندې سلو کسانو ته هدایت میلاو شو او لګیا دي منځونه کوي لګیا دي ذکرونه کوي لګیا دي عبادتونه کوي نو دا هغې چې څونه ثواب کېږي د یو نو د هغه یو اجر تالم خدای درکوي د هغې نه یې راکموي نه دا د خپل فضل نه تاله الله درکوي د هغې نه تاله نه درکوي د هغې ځان له عمل دی او ستا ځان له عمل دی د هغې ځان له عمل او ستا چې دی نو ځان له دغه دی دا عمل دی او چې چا ګمراهۍ ته رب ته رابلله وکړه او د ده په وجه خدای مکه سل کسان ګمراهان شو نو ګمراهان چې کومه ګمراهي کوي هغې ته د هغې وزر دی او تا ته هم نه وزر ځان له میلاوي نو دا نه چې د هغې وزر به کم شي یا به ته د هغې پیټې په وږه کې د هغې به خپل پیټي په خپله وږه کوي خو تا ته د خپل عمل تا ادلال بل ګمراه کول دا خو ځان له عمل دی
دعوت دا ځان له د نیکۍ یو عمل دی، تا له د دعوت د نیکۍ اجر میلاوېدو او د دعوت د ګمراهۍ د ادلال د بل د ګمراه کولو د دې بله ته وزر میلاویږي. ومن دعا چا چې را بلله وکړه الی ضلالة ګمراهۍ ته کان علیه به په ده باندې من الاسم د ګناه نه په مثل د ګناهونو د هغه چا باندې چې تابعداري وکړي د لره کم من کي ذلک دا من آثامهم د ګناهونو د دې نه شی نه څه شی دا نه ګڼي چې د هغې پیټې په تاګ دي ستا خپل مستقل پیټې دی د ګمراه کولو او هغې خپل پیټې دي د ګمراه کېدلو. یعنې دا فرق شو. نو لہذا کوشش دا کوئ چې زمونږ او ستاسو په وجه باندې خلک نیکان شي او زمونږ او ستاسو په وجه باندې خلک بدان نشي. وعنه رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بدأ الاسلام شروع شوی د اسلام غریبا. غریب معنی څه؟ ناشنا. قل اغوانه مددګارانی کمو وسيعود زر دی چې واپس بشي کما بدا لکه څنګه چې شروع شوی دی ورو ورو هغې ته خبره روان ده که نه. اوس د دین دپاره تا آواز وي چې ته ملګري دي کم دي، د بېدینۍ دپاره راپاسه ملګري دي ډېر دي. فطوبا نو خوشحالي ده للغربا دپاره د غربا. غربا هغه دي چې دغه غریب دین باندې کلک روان دي. غربا دقه غربا دي. غربا څوک دي؟ نو غربا د دې په ترمیزي کې بیا تفسیر دغه شوی دی دا راغلی دی چې هم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی. زما دین سنت چې چا خراب کړي دي نو دا خلک به هغه دین هغه سنت دوباره هغه به رایج کوي، د هغې به اصلاح کوي. دې ته غربا وایي، دې ته وایي غربا. نو چې د چا دین خراب کړی دی کوشش پیدا کوي چې هغه دیندار شي، واپس دین ته راشي. ابن ماجه کې راغلی دی هم النزاع. هم النزاع دا نزاع دی من القبائل، د قبایلو نه راغونډ کړی شوي خلک دي علی غیر ارحام بینهم په منځ کې کومه رشته نشته دی او یو ځای له ټول راغلي دي لاقامت الدین. هلکه دې واده له خلک راجمع شي، خو څه د ترور زامن دي، یو څه د ماما زامن دي، یو څه د کاکا زامن دي، یو څه د چا زامن دي، خو رشته داران تا واده له راغلي دي. او دا به داسې خلک وي چې رشته داران به نه وي رایوځای شوي دي که طالب العلمان. تاسو کې د کومو کومو اطرافو والا کسان دارې موجود دي د مختلفو راغونډ شوي دا شو لکه تبلیغیان د کم کم ځای نه جماعت کې کسان را جمع ګرځي. دا شو مجاهدین د کم کم ځای نه دیو راغلي او جهاد کوي فکر دې راغلی او په منځ کې کومه رشته مشته نشته د اقامت الدین. علامه سندي رحمت الله علیه فرمایي وایي د دې نه محدثین حضرات مراد دي. فطوبی للغربا محدثین حضراتو دیو آغا ورکړې شوي خبرې په خلکو کې بیا را پیدا کوي. که چرته دي محدثینو مونږ ته دا احادیثو کتابونه نه وی تصنیف کړی نو څه دی خیال؟ دا دونه په زرګاو احادیث مونږ او تاسو ته په یادو باندې یاد وي یا به داسې مولا مونږ ته میلاوېدله چې دا ورته یادو سب هم کولی. نو دا خلک او کتاب الزهد د احمد بن حنبل کې نه راغلی دی. کتاب الزهد څلوېښت کتاب الزهد دی د دې مولا د دې مولا د دې مولا. نو د احمد بن حنبل کتاب الزهد په 98 صفحه کې راغلی دی چې غربا هم الفرارون بدینهم یجمعون الی عیسی ابن مریم، چې دا دین د خلکو نه تختی او حفاظت یې کوي، اخر کې به د عیسی علیه السلام د جنډې د لاندې راجمع کیږي. نو دا نه چې صرف د عیسی علیه السلام د جنډې د لاندې خو هغه سلسله چې کومه روانه و روانه و روانه و روانه وه نو د دې کشران به د عیسی علیه السلام ملګري. لکه دا علما دا به په اخره کې چېرته ځي مناسب د عیسی علیه السلام د جنډې له به ورځي. دا مجاهدین دا به چېرته ځي د عیسی علیه السلام جنډې له به ورځي. دا تبلیغیان دا به چېرته ځي د عیسی علیه السلام جنډې له به دغه کېږي. دا کوم چې د دین والا طبقې دي که نه دا ټولې دا به د عیسی علیه السلام جنډې د لاندې څه کېږي ملا صاحب اخره کې راجمع کېږي. نو دا خلک دی سلسله روانه ده روانه ده چې کوم دا د عیسی علیه السلام په زمانه کې وو عیسی علیه السلام لاندې راکوشي نو بیا به د هغه سره دیو ملګرتیا کوي. دا دغه خلک دی. او ابن رجب الحنبلی وی په جامع بیان العلم کې چې الذین یحیون سنت چې دا سنت ژوندي کوي چې هر څوک دي او په خلکو کې سنت څه کوي ملا صاحب رایج کوي
الله ته چې سړی رسېږي په سنتو به رسېږي. خو سنت نه مراد دا یاد ساتئ، سنت نه مراد د پیغمبر علیه السلام ټول ارث دي، عقیده د پیغمبر علیه السلام، عمل د پیغمبر علیه السلام ټوټل. ټیکه دی راغلی. دا څه داسې محدود خبرې نه دي چې لکه ته صرف خوراک په سنت طریقه جوړ کړې، نه هغه هم جوړی. خو سنت چې کوم ځای کې راغلی سنتي، نو سنتي کې دا د سنت دا اضافت بسویا متکلم ته دا اضافت د استغراق دی. د پیغمبر علیه السلام ټول طرق نه مراد دی عقیدتا او عملا. چې دا هغه څنګه عقیده ده؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني فی العقیدة. عقیده چې زما څنګه داسې عقیده جوړه کړه. فاتبعوني فی العمل، زما عمل څنګه دی؟ په عادي کارونو کې او په دارنګې په دینی کارونو کې ټول ارڅ برابر کړه. او په هغې کې زموږ استاد څه د ملا صاحب د جهان پیدا پکې یو اوبه چې د رسول الله وسلم په طریقه باندې وڅکي بلا پیدا پکې دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي څنګه اوبه وڅکئ؟ په ناستې وڅکئ، په درې ساه باندې وڅکئ. چې ډېر اوبه سړی څکي په درې ساه خولې دې وچه شوې ده په یو ساه څکه. د پیغمبر علیه السلام نه په یو ساه مسکلم راغلي، په دوو ساګانو را چې لږ ډېر تږی نه لږ تږی بس یو دوو ساه باندې وڅکي. خو چې سړی ډېر تږی نو دا اوبه به په یو ساه په دوو ساه نه کښي، په څو ساه باندې به وڅکي؟ په درې ساه باندې به وڅکي. خیر که تا دا لږې اوبه هم په درې ساګانو وڅکړې ښه خبره ټیکه دی راغلی. او دارنګې اوبو سره به څنګه چل کې؟ مسند ابو داود طیالسي کې د رسول الله مبارک حدیث ته مسوه مسا ولا تغبوه عبا فإن الكباد من الغب. د الله نبی فرمایي په مس سره اوبه وڅکه. مس دې ته وایي چې دا خوله لږه رابنده په وازه خولې مس کړه، خوله په اوبو رابنده کړه، دا اوبه ځان ته راکاږه. دې راښکلو کې ډېره پیدا ده. دا اوبه چې ځان ته راکاږي په راښکلو باندې وڅکي، په مزه مزه باندې دا اوبه څکل شي، زر زر نه څکي. او په غړاب غړاب چې خوله دې ورته وازه کړې ده ټقه 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 هغه ځینې پکې دا مرۍ هم داسې اوچتوي راوچتوي په یو ساعت یو ګلس تېر کړي. که دی خو دا وکړه نو یو کس دغه رنګې اوبه دغه کړې دا وڅکلې نه زموږ استاد ته وویل کولر دې ډک کړو. کولر دې نو کولر یې مه ډکوئ. ولې وایي فإن الکباد من الغب. دا اندروني بیماریانې نه دي، دا د زړه والا د ګردې والا فلان فلان فلان. رسول الله فرمایي دا د دې غړب غړب اوبو نه پیدا کېږي. غړب غړب نو اوبه په مس سره څکئ، ښه ځان ترې راکاږئ داسې په زور سره، لږ لږ به تېرېږي، زر زر به ډېرې اوبه به نه. په دې باندې په ګیلاس کلو باندې لږ وخت لګي او دا غړب غړب باندې پې وخه نه لګېږي. هلته خامخا چې ټچ موبایل د سړی ځان به څنګه فارغی؟ د اوبو ټیم چا سړی څوک به نه چا به نه ګیم ګټلی نو بیا به صحیح. نو فطوبى للغرباء راځه. وعنه رضی الله تعالی عنه قال فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الايمان بشک ایمان چې لا یزر دا برا جمع کی الى المدینه المنوره، مدینه منورې ته به راځي. مدینه د مدینې څلوېښت نومونه دي. ښه مدینه المنوره سبل الهدى والرشاد کې لیکلي چې د مدینې منورې نومونه دې را یوځای کړل، څلوېښت واړه دې ولیکل. او هغه د تبې واله چې د هغه تب د هغه د بدن نه نه وځي په هغه باندې دې اوسکل نو الله بې صحت یاب کړي. ځکه دی د مدینې منورې څو نومونه دي؟ سبل الهدى والرشاد کې دغه نومونه بیا نقلم دي. ښه څلوېښت نومونه دي. او مدینه منوره به وی ځکه دی رالی که نه دا حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه به عشقي مسله بیانوله. ها عشقي مسله دې ته وایي که چا مدینې منورې ته مدینه وویله نو کفاره دا ده چې بیا به په لس کرته باندې به بیا وایي مدینه منوره مدینه منوره مدینه منوره. دې د کومه مسله وایي؟ عشقي مسله ځان له دې. ان الايمان لا يعرض الى المدینه المنوره لکه څنګه چې راځي الحیة الى جحرها، لکه څنګه چې را جمع کېږي او را پیوس کېږي مار خپلې سوړي ته. مار هلکه ته دا سوال وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سره منوره نه ده ویلې، نو ته وایې دا مدینه چې منوره ده او مدینه چې مدینه ده او دا مدینه چې منوره ده خو په رسول الله باندې دا خو د هغه د وجې نه ته موږ وایي په هغه باندې خو فضیلت د پاسه نه لري که هغه یو ته ویلی شي مدینه
فکر دې سپوږمۍ له نور نه شفاف، نور غوندې ستا نه شفاف، ته یې کعبه د کعبې کعبه له تا که طواف. نو هغه پیغمبر علیه السلام باندې خو دا اداب نشته، د هغه خو ځان له خپل خصوصیت دی. فکر دې رالی هلکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دین دا تشبیه د دې مار څه ورکړه چې دا ولې په مار کې یو کار دی. مار چې کله د ستړي نه راوځي او چکر لګوي بار ته، نو دا خیټه خیټه کېږي، اوړي روړي به عجایب المخلوقات د قزویني و روړي روړي به په قلار قلار به روان. خو چې د ده کلم کار سر ته ورسېد او د اراده وکړه چې زه واپس خپلې سولې لازم بیا په ورو نه راځي، چې هر ځای نه دی اراده وکړي واپس خپلې سولې ته د تګ، نو د هغه ځای نه دی بیا منډه باندې ځان رسوي. نو دا دین اسلام به په مزه مزه باندې خورېږي په کلونو کې. خو چې کله الله اراده وکړي نو د اسلام به بیا او ایمان دا به ډېر په تیزۍ سره د دې نور اطرافو نه راغونډ شي مدینې منورې ته، مدینې منورې. او په بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا به واپس شي، دا دین ایمان چاته ملا صاحبه حجاز ته به واپس شي، حجاز ته. او دلته وایي مدینې ته، نو دا به حجاز ته دی که مدینې ته؟ هلکه چا وایي اتمانزو ته ځم او بیا یو ته بل ټلیفون رالی چېرته روانې او دی را روان دی چېرته په دغه کې صاحب علیه رحمته اسلام آباد را روان دی، وایي 400 ته ځم. اوس پورې اتمانځي اوس 400 یاد یو شی دی که اتمانځي او 400 اتمانځو پکې خاص دی، 400 عامه ده. ها نو حجاز دغه ټولې علاقې ته وایي، مدینه منوره پکې خاص ځای دی. فکر دی د معیارو والا څه فرمایي، د حجاز مدینه لرې د زمانه، زه د زړه په مدینه کې جانان ګورم. اورېدلي م دي؟ فکر دی شته دی خو نه یې وایي. کما تعرض الحیة الی جوهرها، نو د دې مار سره تشبیه باندې او په دې مار سره تشبیه کې دویمه وجه دا ده چې دا مار کله سوړي ته ورننواتو او تا د لکۍ نه ونیو، دا به وشلېږي خو دوباره بیا ته را واپس نه کړي. نو دا سوچ که ته ډېر هم وکړې خو به نه شي چې لکه دا دین اسلام بیا د دې ملکونو ته خورولی چې لاړی بس لاړ. وسنذكر حديث ابي هريره ذروني ما تركتم بكدار المناسك، او حدیث د معاویه او د جابر لا یزال همیشه به مدمتنا ولا یزال طائفه من امتی بباب د ثواب هذه الامت اخیره کې دی کې به توي ذکر کما ها. او دغه ته به حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ بالکل نه دی ذکر کړي، اتنه ير شوی دی. څه شوی مولا صاحبہ؟ اتنه ير شوی دی. الفصل الثاني وعن ربيعه الجرشي رضی الله تعالی عنہ، د اسم کنیه د ابو الفاز او دا صحابي دی. ها امام بخاری رحمت الله علیه رضا ده، د ابن عبدالبر رضا ده، د ابن حبان رضا ده، د صاحب د مشکات چې وروسته اسماء الرجال راوړي هغې کې دا رضا. او ځینې عالمان وایي چې نه دا ربیعة الجرشي چې دی نو دا تابعي دی، ښه دا د ابو زرعه رضا او د دارقطني رضا، او له دې نه دا یو حدیث مبارک را نقل دی. نو که دا تابعي ثقه تابعي دی بیا نو دا بیا مرسل شو، او که دا صحابي نو بیا دا حدیث مبارک مسند شو. قال لا تغشوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ویل شو د تنم عینک وددي وسترګستا ولتسمع وادي ولي اذنك غوږ مبارک ستا او پوی دي شي زړه مبارک ستا. نو دو سترګې زما اورېدل غوږونو زما او پوی او زړه زما. قال فقيل لي ویل شو ماته چې سردار دی بنادارن جوړ کړی دی کور لره فصنع فيها نو جوړ کړي په هغې کې مأدبه وارسل او راویلېږي داعیا را بلونکی فمن اجاب الداعیه چا چې قبول والی کړو د داعي دخل الدار داخل بشي دار ته خوراک به وکړي د مأدبې نه او راضي بشي د ده نه سردار هم. یو سړی خلک یې لیږلي دي لکه وایي ما خوراکونه تیار کړي راشئ. نو که تا د دې بلونکي خبره ومنه را به شي خوراک به م وکړي او دا سردار به هم دنه خوشحاله شي، سردار به هم دنه خوشحاله شي. او چا چې قبول والی ونه کړه داعي نو داخل به نه شي دار ته خوراک به ونه کړي د مأدبین او ناراضه به شي په ده باندې سید. نو الله سید دی، محمد اسلم داعي دی او دار اسلام دی او مأدبه چې ده نو دا جنت دی. رواه الدارمي سند جید دی، حافظ ویلی دی.
وعن ابي رافع رضی الله تعالی عنه دا ابو رافع د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام او بیا آزاد کړلو نوم د اسلم او د قبطي وخه دا هغه غلام دی چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ته بخلیو چې دا غلام تا ته هبه شو نو چې کله عباس رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو او پر رسول الله باندې زیر یې وکړ نو په دغه زیر کې دا غلام آزاد غلام یې څه کړو زیر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکولو احادیث مبارکات د دیونه اتش پی ترا نقل دي وی لا الپین من د دې نه کوم یو له تاسو نه چې تکې والد علی ریکتی خپل کټ راځي د امر د امر زمانہ مما د اغینا چې ما امر کړي پاغي باندې یا ما منع کړي د اغینا فیقولون دی وای لا ادری ما ته پته نشتا حدیث مبارک وی ما ته پته نشتا ما وجدنا چې موږ مندري په کتاب د الله کې اتبعناه دا غیم تابعداري کړې ده ګوره قرآن مني حدیث نه مني نو داسې سړی نشي پاتې کېدی چې قرآن دې مني حدیث دې نه مني ولی دا قرآن د حدیثو نه غیر څوک شرحه کوی نشي امام شافعي رحمة الله علیه فرمایي القرآن یحتاج فی الشرح الى سنة الرسول اقیم الصلاة د صلات به څوک معنا وکي صلات خو په لغت کې تحریک الصلوین ته وایي دا خو کرکټین ښه کوي یا خو کرکټین دي ملا صاحبه په اعلی معیار کې اقیم الصلاة باندې عاملین داسې ده که نو لہذا حدیث مبارک نه انکار کول دا صحیح کار نه دی قادیانی ته یو پیره چا ویلي چې ته وایې چې قرآن او حدیث نه منې قرآن منم او حدیث نه منې نو دا شوپه ته منې ویل او شوپه منم ویل دا د کوم آیات نه ثابته ده فکر یې فبهت الذي کفر حق حیران پاتې شو شوپه منې او چې حدیث نه منې د کوم آیات نه به شوپه بیا ثابت دي په دې باندې مخکې کلام موږ تېر کړی دی که نه چې لکه هغه قرن شیطان باندې دې اعتراض کړی دی یا په آخرتونو باندې کړی دی یادېږي دا حدیث ترمذي راوړی دی حسن یې ورته ویلی وعن المقدام بن معدي کرم رضی الله تعالی عنه قال فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا خبردار انی اوتیت القرآن ما ته راکړه شوی دی قرآن او مثل د دې قرآن معه د قرآن سره څنګه چې قرآن متواتر دی حدیثو کې متواتر شته قرآن باندې ایمان ضروری دی حدیث باندې ایمان ضروری دی الا خبردار قریب دی یو سړی به شبعان موړ دولت هر څه به ډېري الا ریکتي په خپل کټ باندې یقول علیکم بهذا القرآن دا به وایي چې لازم دی په تاسو باندې دا قرآن چا سمند کوي په دې کې د حلال نه فحلوها حلال وګڼئ او چې تاسو سمند کوي په دې کې د حرام نه فحرموها حرام وګڼئ دا به د هغه عقیده او نظریه دا غلطه ده اوس پیغمبر خدا سوی دا مقوله د پیغمبر اسلام دا ده هم بیا واپس مخکې خدا منځ کې د مقوله د دغه شبغان راله اوس د پیغمبر اسلام مقوله پس بیا شروع شوه وانما حرم الله بشک آغا حرم رسول الله چې حرام کړي دي رسول الله دا داسې دي کما حرم الله لکه څنګه چې حرام کړي الله ځکه رسول د ځان نه حراموي که الله ورته ویلي الا خبردار حلال نه دي ستاسو دپاره حماري اهلي ولا كل زیناب نه ار یو خاوند داړو من السباع د درندګانو نه دغه هم دله روانه دی دا جمهور عالمان وایي ایمه ثلاثه چې دا ټول زیناب من السباق دا حرام دي او د امام مالک رحمت الله علیه نه په دې کې دوه قوله راغلي یو د جواز بل صرف د کراهت او دلیل هغه وایي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الا ما هغه څلور شیزونه دغه کړي دا آیات کړي موږ وایي هلته دا حصر په عظمت کې ده چې غټ حرام دغه څلور دي د هغې نه علاوه خو نو ډېر حرام شیزونه شته که دا ټول شیزونه حرام دي خنزیر لکه حرام دی که حلال دی دا ولې حرام دی نجس دیک سره مولي صاحبه حکمت تپوس کومه په هر شي کې ډېر حکمتونه دي مثلا د دې به یو حکمت درته یاد کړم
د حیواناتو ډاکټرانو یو ریسرچ کړی دی چې د چرګانو ته یو مرض لګیږي هغې ته دا بوډۍ د پړق ټیغې وایي د پړق ټیغې چې ولګي نو هغې د دې بل ټیغې نه چرګه کله ټیغې تیر کړي خو د پړق ټیغې چې دی چرګه سلاسل وی وړي په شواروز کې ختموي اوس د چرګانو نه دغه پلو دغه ټیغې د انسانانو ته نه لګي خو داسې کیدی شي چې دغه چرګ خنزیر وخوري نو د دې چرګ نه خنزیر ته لګي خنزیر به په شواروز کې دغه کې ختم کی او چې دغه خنزیر بیا انسان وخوري نو بیا د خنزیر په واسطه انسان ته هم لګي نو الله پاک حرام کړی دی د پړق ټیغې به هغه ته لګېدلی وې او هغه به انسان خوړلی وې نو هغه نه به انسان ته لګېدلی دا پکې حکمت شو بلا حکمتونه پکې دي خو دا پکې حکمت نکه دی راغلی خنزیر کې چې کوم دی بې حیا او بې غیرته دی په مخلوقاتو کې د ده نه بل زیات بې غیرته نشته نو که انسان خنزیر خوري نو ده کې د بې غیرتۍ قصه دغه کېږي اوس په خوراکونو مراکونو کې په اغیارو باندې اعتماد نه دی پکار خپل د کور والا خوراک د اعلی ترین دی ساده خوراک هغوی دا غواړي چې په دې خلکو خنزیران څه کې دا په څیزونو کې استعمال کې رباني وخوري بیا به د خلکو هم څه پروا نه د نن نه 50 کاله مخکې غزګزګه پښتانه اوس یې درک په سرک باندې شته اوس څوک دونه څه پروا مروا نه ساتي که ښځې ګډېږي او که ګرځي او که په اکثر چې کوم دی بازارونو او دغه ته چې کوم دی صاحبه مارکیټونو ته زنانه ځي زنانه سړول هم جامې اخلي او راوړي کار ورته شوی دی که چېرته قبر کې تاسو څه وظیفه در سره یو قبر یو مړی راپاڅوي 50 کاله مخکې ورته ووایي اوس داسې قصه شروع شوې ده به تعجب وکړي څه به وکړي ملا صاحب تعجب به وکړي بېرته ستاسو واپس قبر ته تلو ته دغه نشته چې بیا په وظیفه باندې واپس مړ کې د دې خفګانه به په خپله مړ شي چې داسې چل شروع شوی دی او که نه یقین وکړه دا دونه دغه راغله چې سړی حیران شي ښه نو دا حرام دي سبا پېژنئ زیناب خاوند د داړو چیلۍ داړې شته که نه او د ګړۍ نو بیا خو بادام نه خوري دا زیناب نه دي زیناب هغې ته وایي چې په دې غاښونو څیري کول کوي شلول کوي ګیدړ ماما چرګه څه هغه کوي که نه او دارنګې دا نور شرمخان او پړانګان وغیره او اوس هم پکې یو شیز راوتې هغه ته څه وایي لکړ پاکړ دا نوم ولې لا چا کېښوس ولا لقطة معاهد او حرام نه ده لقطه د معاهد نو مسلمان هغه به کوم دی کې یو معاهد انسان دی لکه غیر دینه دی او د پاکستان ملک ته راغلی په ویزه باندې او چې خلکو له ځای ورکړی د هغه نه یو شی ورک شو تاله حلال نه دی چې راوایي نو د مسلمان هغه به کوم دی کې حلال شي مګر هغه که مستغني وي د هغې نه صاحب وصحاب د چا نه یو دغه غورځېدلی دی صاحب علیه رحمته یو امرود دی غورځېدلی دی دا بېرته په هغې پسې راستنېږي نو هغه وخوره ومن نظر څوک چې هغه مېلمه شو بقوم په یو قوم باندې په علیهم لازم دي په دې باندې چې مېلمستیا وله ورکړي که مېلمستیا وله ور نه کړه نو د هغه دپاره چې سزا ورکېدله په مثل د مېلمستیا باندې په مثل د چا د مېلمستیا باندې دا وله دغه کوی شي دا ورکوي شي بعض علما کرام فرمایي چې دا ان یعقبهم او ان یعقبهم دواړه رنګې را نقل دی یو خدا واوره خو ایمه ثلاثه دا وایي چې دا منسوخ دی میلمه اوس چا لره د خپلې میلمستې دغه نه شي سزا نه شي ورکړه چې تا چا له میلمستې در نه کړه او ته د هغه نه بې پټ خوراک وکړې دا جایز نه دي ایمه ثلاثه وایي دا منسوخ دی او امام بخاری رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي او د ظواهر اور امداد چې دا حکم وس هم شته ولی په دې دلایل دا دي حق علی المسلم ان یاخذ له حقه نور مسلمانان دې دل دغه نه حق دغه کې دا والی فکر دې او جمهور عالمان چې کوم دي نو دا فرمایلی دي سبا چې دا منسوخ دی یا دا چې دا محمول دی په مضطر باندې چې سړی د لوږې مري نو بیا په غلا باندې د چا نه یو شی پټوي شي
ٹھیک ده. او بعض علماء کرام فرمایي چې دا خاص دی په اهل ذمه باندې، دا صرف د اهل ذمه د پاره دا شرط لګولې دی. فکر دی رالی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ذمیانو د پاره چې د صاحب علیه رحمت څه چل کړیو دې شرطونه ولا کړی دا لګولې. تفسیر قرطبی کې شته دې شرطونه دا یو لګولې، یو دا اغینه دا شرط هم لګولې. نو چې تاسو کمیل مسته دغه نشي نو بیا سزا مولا دغه دا جائز ده چې د هغې په مقدار څه تر واخلي. وعن العرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرمائی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یحسب و گمان کې تاسو نه چې تکیې والی په خپل اریکې باندې ګمان کې چې الله تعالی نه دي حرام کړي یو شي لره مګر هغه چې په دې قرآن کې دی الله خبردار. وایي زه شم والله په خدای قسم ما امر کړی دی وعظ مې کړی دی او منع مې کړی دی عن اشیاء د څه شیزونو نه انها بېشکه هغه لمثل القرآن په مثل د قرآن دی یا د هغې نه زیات دي او بېشکه الله نه دی حلال کړی ستاسو دپاره چې تاسو داخل شئ بیوت د اهل کتاب ته مگر په اذن سره. هلکه د اهل کتاب کورونو ته به هم داسې نه داخلېږي مگر په چا سره به داخلېږي په اذن سره به دغه کېږي دا داخلېږي. د اذن نه غیر د هغې کې کور ته هم نشي ورتللی. ګوره څونه ښایسته خبره. ولا ضرب نسائهم او روان دي وهل د بیبیانو د هغې او اکل د ثمارو د هغې چې کله درکوي تاسو ته الذي آغ علیهم چې په هغې باندې د کومه جزیه ورباندې ده. رواه ابو داود په دې اسناد کې اشعث بن شعبه المسیسی دی قد تکلم فيه. ابن حجر سویر فی سنده مقال لكن معناه صحیح، دا معنی صحیح ده، د نور شواهد نه دا ثابت ده. وعنه رضی الله تعالی عنہ قال صلی بنا منکم رسول الله صلی الله ذات یوم ثم اقبل بیا راوړاندې شو علینا په موږ باندې په مخ مبارک سره نو وعظ یې کوم موږ ته موعظه یو داسې وعظ بلیغه زړه ته رسېدونکې په زړه اثر کولو. ظرفت چې وبېده د هغې نه سترګې اوښکې وبهولې او وډارېدل د هغې نه زړونه. فقال رجل یا رسول الله وسلم کان هذه ګویا کې دا نصیحت دی مودع د رخصت اغستونکي. نو موږ ته وصیت وکړه. فقال فرمان علیه السلام زه وصیت کوم تاسو ته بتقوی الله په تقوا د الله تعالی باندې والسمع والطاعة په اورېدلو او په تابعدارۍ باندې. وان کان عبدا حبشیا اگر که یو غلام حبشي په تاسو مشر ولی نه. دا د تقوا ماده قرآن شریف کې 237 کرت راغلی ده او حکم په تقوا باندې په قرآن کې 78 کرت راغلی دی. لکه تقوا څه ته وایي؟ الاحتراز عن السؤال، خلکو نه سوال کولو نه ځان بچ وساتي. سورة بقره 92 کې راغلی. صرف عن المعصیت د ګناه نه ګرځېدل سورة مائده 15 آیات کې د تقوا دغه معنا ده. اخلاص ته تقوا وی. سورة حج 37 ولکن یناله التقوا اخلاص ته تقوا وی. امتثال الاوامر و اجتناب النواهی دیتا تقوا وی. ابو نواس رحمت اللہ علیہ فرمائی وی پدع الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا. واړو غټ ګناونه پرېږده دا تقوا ده. ٹھیک ده کنو. او بل مولانا وی الله یراک مولاک حیث نهاک چې الله کم ځای نه منې کړی چلته دې وینی نی هلته دې وینی نی. او فواید کریمیه شرع د زرادی د تقوا معنا کوئی متقی چاته وي اذا قال قال لله و اذا سکت سکت لله. او یو بل بزرگ د تقوا معنا کوي ترک الاصرار پسواد سره دی علی المعصیت و ترک الاغترار بالطاعت. په ګناه به مشوالی نه کې او په نیکۍ باندې به دوکه کېږي نه چې زه نیک یم هېڅ پته نه لګي. قبوله ده که نه ده قبوله؟ حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي تقوا څه ته وایي؟ الله تختار علی الله سوى الله، په خدای باندې به ما سوى الله غوره نه ګڼئ. وتعلم ان الامور كلها بيد الله، طول امور بيد الله دي. ابراهيم بن ادهم فرمائی وی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، پدی جبہ کی دی خلق عیب مند نکی، وللملائکت فی اقوالک فی افعالک عیبا، ملائک دی پا افعالک عیب مند نکی، ولا ملک العرش فی سرک عیبا، پروردگار عالم دی پدی پٹ راز کی عیبو
دخمندنکی. علامہ واقعی به فرمایل تقوا څه ته وایي؟ ان تتزین سرک للحق، چې ته دا خپل رازونه الله ته داسې ښایسته کړي کما زینت ظاهرک للخلق، لکه په ظاهر کې ځان دې خلکو ته بزرګ کړی دی. علي شیر خدا به فرمایل وایي د تقوا څلور شاخونه دي. ها څو؟ څلور ټکي چا کې راجمع شي دا متقي دی. المخافة من الجلیل، د الله نه یېره، والعمل بالتنزیل، په قرآن او حدیث باندې عمل، والقناعة بالقلیل، لږ څه باندې هم قناعت کول، والزاد لیوم رحیل، کومه ورځ باندې چې سړی کوچ کوي که نه خیرت له رواني، هغې ورځ له تیارې، دې ته تقوا وایي. امام رازي رحمت الله تقوا ډېر ښایسته معنا کړې ده. ها یوه یوه چې ته وایم یوه د بلې نه ښایسته وي. هغه وایي ګوره تقوا څه ته وایي؟ من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا. دا ټکي چې پکې راجمع شي ته څه لیکي ملا صاحبه؟ تقوا ورته لیکي. نو دا کوم چې پکې امامان دي نو سبا له د جمعې د مانځه د تقوا تقریر څه شو؟ جوړ شو. فإنه من يعش، چا چې ژوند تېر کړو تاسو نه بعدي، فسيرى ويبن اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ګوره خلفاء راشدین سنت مستقل ذکر کو چې هغې باندې ځان له مستقل عمل پکار دی. المهدي چې هدایت ورته شوی دی، منګولې ولګوئ بیا په هغې باندې، چکونه ولګوئ بالنواجې په تیرو غاښونو باندې، ځان لرې وساتئ د نوو کارونو بدعاتونه، ځکه هر یو نوی کار بدعتون دی او هر یو بدعت دا ضلالت دی. بخکې دا دغه شو تیر شو. صلی الله تعالی علیه بیزاوی شریف رانی. خجانا بسم الله الرحمن الرحیم. بیزاوی شریف کی سفر میں آیا درجه ریکارد دور کنه درجه